الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. زما قابل صد احترام علماء کرامو، تاسو ټولو علماء کرامو څخه یو درخواست کوو چې نن کومه پیښه د دوو اسلامي ممالکو په مابینځ کې راغلې ده، الله تعالی دې دواړو ته اتفاق او اتحاد ورکړي. ای علماء کرامو، د دې پوښتنه به اول واري له تاسو څخه کېږي. موږ د ټولو علماء کرامو څخه، هغه که د پاکستان دي او که د افغانستان دي، هغه که په هره صوبه کې پراته دي، له غټو علماء کرامو څخه دا درخواست مو دی چې هغه باید د دغو دوو ممالکو، اسلامي ممالکو په مابینځ کې د اتفاق او اتحاد خبره وکړي. نن ولې له موږ تاسو سره دومره ظلم روان دی؟ یو طرف ته مسلمان، بل طرف ته مسلمان، یو طرف ته کلمه، بل طرف ته کلمه، یو طرف ته پښتانه، بل طرف ته پښتانه. څومره د افسوس خبره ده چې نن هغه ملکونه چې د بل چا په مقابل کې به دواړه سره ولاړ او په هر کومک کې سره ملګري، لیکن نن په خپل مابینځ کې سره جنګیږي. دا د چا فالوسي ده؟ دا څوک غواړي داسې وکړي؟ آیا په دې کې دننه څوک داسې کار کوي؟ نو د خدای دپاره دا خبره چې حل کېږي، دا په علماء کرامو باندې حل کېږي. زموږ له علماء کرامو څخه درخواست دی، هغه که د افغانستان په طرف کې وي که د پاکستان په طرف کې وي، چې باید پر دې باندې خبره وکړي او علماء کرام سره کښېني. چې علما سره کښېنستل، بیا به په مابینځ کې حکومت هغه خبره خامخا مني. لیکن نن زموږ ستاسو علماء کرام دواړه طرفو ته چپ ناست دي، نه په دې طرف کې څوک خبره کوي، نه په هغه طرف کې څوک خبره کوي. حق خبره یو نسی بیانولی. الله اکبر! دا خو تر ټولو غټ امتحان زموږ ستاسو دی. نو راسئ په ګډه باندې یو آواز پورته کو، یو د اتفاق، یو د اتحاد، یو د خوشحالۍ آواز پورته کو.